ذا احتلمت المرأة. امامی بخاری رحمت الله علیه باب دی په دې خبره کې چې کله زنانه باندې احتلام یعنی اودس ووړي، خوب وویني او په خوب کې پې اودس ووړي، نو دا به څه کوي؟ آیا دا خوب زنانه اینی او چې اینی نو بیا به څه کوي؟ حدثنا عبدالله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم. دا أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فرمائی چې شان داده داوی انها قالت جاءت أم سليم، راله ام سلیم چې د انس مور ده او امرأة ابي طلحه د ابي طلحه رضی الله عنه بیبی ده الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر خدا تعالی فقالت یا رسول الله، اے د الله پیغمبره، ان الله لا يستحي من الحق، الله باک نه کوي د بیانولو د حق نه. هل على المرأة من غسل، آیا په زنانه باندې غسل لازمیږي اذا هي احتلمت، کله چې دا خوب وویني او اودس پې واوړي نو دا به لامبي؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نعم، او اذا رأت الماء، کله چې دا اوبه ویني، یعنی په تش خوب لیدلو باندې نه بلکې د خوب لیدلو نه وروسته په خپل بدن باندې یا په خپله جامه باندې نطفه انساني ویني، د کوم نه چې د انسان تخلیق کیږي نو دا به بیا لامبي. او دا مختلفو روایتو کې مختلفو ځایونو کې بخاري کې راشي. حضرت ام سلمې رضی الله عنه مخ پټ کړ، نبي علیه السلام ته ویل چې یا رسول الله دا هم کیږي چې ښځه باندې احتلام راځي؟ د دې نه دا معلومیږي چې پیغمبر خوا په بیبیانو باندې به دا نه راتلي. بابو عرق الجنوب وان المسلم لا ينجس. امام بخاری باب دی په دې کې چې دا خولي د مومن د جنوب سړي دا پاکي دی که پلیتي؟ نو صفا خبره دا پاکي دي. او دا چې ان المؤمن لا ينجس، مؤمن نه پلیتیږي، مؤمن نه پلیتیږي چې ګنې مؤمن بطور مثال په جنابت کې دی نو ګنې دی پلیت دی، نو که د بدن پورې تقریبا بطور مثال لونده جامه ولګي نو پلیتیږي؟ نه، نه پلیتیږي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدینه فی بعض طریق المدینه. دو نسخې دي د بخاري، په بعض لارو د مدینې کې ورسره ملاو شو وهو جنوبنا، او دا حضرت ابو هريره په جنابت کې نو وزه نبی علیه السلام ونیولم، ځان سره بوتلم جومات کې کېناسته، نو دی وی چې کله نبی علیه السلام پام بدل شو ته غلی ووتم. دا دینون نه وروستو تېره او نو فانتجستو منه، نو زه غلی غوندې وښویدم د نبي علیه السلام نه، فذهبت لاړم خپل کور ته فاغتسلت غسل مې وکړو ثم جاء، بیا دی راغی ځان غایب پرز کوي، یعنی زه رالم
فقال این كنت یا ابا هریره چرته وې ته خو ما راوستې څه بیا ورک شوی وي دا ته چرته وې قال كنت جنوبا یا رسول الله زه په جنابت کې وم فکرهت ان اجالسک ما دا بده ګڼله چې په دې حالت کې تا سره کینم وانا على غیر طهارة او زه په پاکۍ باندې نه یم قال سبحان الله نبی اکرم فرمایل پاکی د الله لره ان المؤمن لا ينجس مؤمن او ينصال المسلم لا ينجس مؤمن او مسلمان نه پلیتیږي چې تا په غسل په جنابت کې وي نو ته پلیت خو نه وي ستا بدن پلیت نه و چې ما سره ته وی ناسته ما دغه نه کوله باب الجنوب یخرج و یمشي فی السوق وغیره امام بخاری باب دی جنوب سړی د کوره وتیم شي لکه دغه د ابو هریره راوتی دی او په بازار کې چکرې ام والی شي او وغیره نور کارونه ام کولی شي وقال عطاء ابن ابي رباح بویل لوی عالم د مکی تابعی عالم دی چې یحتجم الجنوب خکر لګولی شي جنوب سړی اوینه چې وباسي او ویقلم اسفاره خپل نوکانوم کټ کولی شي او یحلق رأسه سرم خپل خریلی شي وان لم یتوضا اگر که دا اودس نه کړي دا ټول کارونه کولی شي اگر چې دا اودس نه کړي حدثنا عبد العلاء بن حماد قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا سعيد قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهم نمرګرو ته بیان کړو چې ان نبی الله صلی الله علیه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة او نبی علیہ السلام چکر به واه په خپل بیبیانو په یو شپه کې په ټولو بیبیانو باندې به چکر ولګاو او له یوم اذن 9 نسوه د نبی علیہ السلام د پاره په دې وخت کې 9 بیبیانې وي نو په 9 وانو بیبیانو باندې به چکر لګاو په یو شپه کې دا جایز دي او دام جایز دي او دا طاقت کې دی شي دی او سړی چې به طور مثال 9 بیبیانو سره یو ځای شي په یو شپه کې ورسره یو ځای شي دا خبره ما تاسو ته کړې ده که نه مې ده کړې دا ما تاسو ته مخکې ویلي یاد مې که نه ښه چې یو پیغمبر ته الله تعالی د 40 جنتیانو سړو قوت ورکړی دی او یو جنتی ته الله تعالی د عامو سړو د 100 طاقت ورکړی دی دنیا کې چې د سړي څونه طاقت دی د 100 کسانو دونه یو جنتی ته په جنت کې ملاوي او در 40 الله پیغمبر ته ورکړی دی نو حساب کوو نو 4000 ته ساسو دا حدثنا عياش قال حدثنا عبد العلا قال حدثنا حميد بن بكر عن ابي رافع عن ابي هريره قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنوب لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره ما سره نبی اکرم ملاو شو او زه جنوب ما فاخذ بيديني ما تاسو چې لاس هلته لاس ټکې نو خو دې حدیث کې مری دی له چې زما لاس اونیو پیغمبر خدا ځان سره روان کړم فمشيت معه زه ورسره روان شوم حتی اذا قعد حتی چې پیغمبر خدا کېناسته فانسللت غلی غوندې ته وښویدم فاتیت الرحل خپل کور ته رالم فاغتسلت غسل مې وکړو ثم جئت بیا زه رالم او هو قاعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست دی فقال اين كنت يا ابا هريره قلت له ما ورته دا خبره وکړه زه چلو جی فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس مؤمن نه پریتیږي ښا بابو کینونة الجنوب فی البیت اذا توضأ قبل ان یغتسل امام بخاری باب دی موجودواله د جنوب په کور کې یو سړی دی
زنانه ده او جنوبه ده او په کور کې دي، کور ته د دې نه څه تکلیف رسي، څه خیرونه برکتونه کمیږي، اذا توضع کله چې دا اودس کړی او نور غسل لا نه کوي قبل ان یغتسل، غسل نه دی کړی او اودس یې کړی دی، بس اوس که دی په کور کې خوبونه کوي او که په کور کې ناست دی او که په کور کې خوراکونه کوي ټول وله جایز دي. باب نوم الجنوب، امام بخاری باب دی یو سړی په جنابت کې شو، د دې د لامبلو نه مخکې دی خوب کولی شي چې وده شي؟ او کولی شي، ولې نشي کولی؟ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس النافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ حضرت عمر رضی الله عنه تپوس کو پیغمبر اسلام نه آیا یو تن زمونږ اوده کېدی شي او دی به جنوبي؟ قال نعم، پیغمبر خو ویل او اذا توضأ احدكم فليرقد، کله چې په تاسو کې یو تن جنوبي او اودس وکړي نو اوده دي شي او وهو جنوب. باب الجنوب يتوضأ ثم ينام، امام بخاری باب دی چې جنوب سړی اودس به وکړي او بیا اوده شي نو په ده باندې څه شته؟ نه هېڅ پرې نشته دی. اوس دغه ښه طریقه ده چې اودس وکړه او غسل مه کوله اوده شه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام، او نبی علیہ السلام کله به چې اراده د خوب وکړه او جنوب دی به په حالت د جنابت کې و نو غسل فرجه، استنجا به وکړه، وتوضأ للصلاة، او داسې اودس به وکړه که د لمانځه لپاره سړی اودس کوي بیا به ایسته اوده شو. دا یو خبره شو. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا أو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ. فتو غختلا حضرت عمر د نبی علیہ السلام نه چې د الله پیغمبره اوده کېدی شي یو تن زمونږ آیا نامو، آیا اوده کېدی شي یو تن زمونږ او دی جنوبي؟ قال نعم اذا توضأ، او چې اودس وکړي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر د خپل پلار خبره کوي چې زما پلار عمر زوی د خطاب د رسول الله نه تپوس کو چې انه تصيبه الجنابه من الليل، د تر شپې نه جنابت ولګي. فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی کریم ورته ویل چې توضأ او واغسل ذکرک، دا خپل خاص اندام دی وینځه او اودس وکړه ثم نم به اوده شه. باب اذا التقى الخطانان، امام بخاری باب دی چې کله زید خطنی د سړي د زید خطنی د زنانه سره ولګي نو غسل لازم دی. دا عربو کې دغه مسله وه چې څنګه به الک سنت آو داسې جنۍ مګوي سنت وي. اوس ته نیم خبر پخوانی خو هم دا مسله اورې ښځه هم سنت وي. هغه حضرت حمزه چې هغه دغه ته وویلې هغه په غزوه احد کې کوم سړی ورته ووته مشرک او مبارزه یې وکړه او حضرت حمزه هغه د مقابلې دپاره ووته نو هغه ته یې وویلې چې ته د هغه ښځې زوی نه وې چې جنکۍ به سنت ولي
ته د الله او د رسول د دشمنۍ دپاره راوتې او دا تورې چې غواړو چې وی ووایي سواره کالامس داسې وی د پورنۍ ورځې په شانتې ورک داسې ووایي نو هلته دا ټکی راغلی دا او د هرقل په حدیث کې هم دا راغلي دي چې ما د شپې د ستورو کې کتل نو ما ته داسې وبرېښېدله چې دغه چې کوم دی یو بادشاه راوتی دی دا قوم چې هغې سنتونه کوي دا څوک ورته سنت څوک کوي دا هلته شته نو هغې ورته چې دا خو یهود کوي نو هغې یهود ویل تا دا نه پریشانه کوي یهود خو زموږ د لاس لاندې دي بس موږ یې کوتره کوو هغې دا راکول په دې کې د پیغمبر خدا سلام خط هرقل ته راغی چې هغې هغه کس معاینه وکړه نو هغه سنتو هغه ویل چې دا خدا خلق دی نو دا هم هلته راغلي نو دا لکه سنت هغې د زنانو هم کوي او نبي علیه السلام به ورته ویلي کوم بوډیګانو چې دا کار به کوو چې تاسو دې کې ډېر زیاته مبالغه مه کوئ دا خاوند دپاره ډېر د لذت شی دی ډېره کټایي مه کوئ دې نه مطلب دا دی نو دا دواړه لکه زنانه هم زیر سنت دی او د سړي هم زیر سنت دی نو چې دا کله اذا التقى الختانان دا ختان د ختان سره ولګي او داسې هم په حدیث کې راځي وغاب الحشفه نو دا وجب الغسل بیا سړي باندې اودس واوړي که وانه وړي بس خو چې دا کار وشو دی به غسل کوي حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربعة کله چې کینی دا سړی په منځ د هغه څلورو حصو د زنانه کې شعبها الأربعة کینی ثم جهدها بیا تکلیف ورکړي دي زنانه له فقد وجب الغسل نو غسل د باندې لازم دی غسل په د باندې لازم دی دا شعب اربعه د دې غني ترجمه شوی دي دا دواړه لاسونه دواړه خپې دام شعب اربعه دي او د زنانه دا ورنونه او دا پنډۍ دام شعب اربعه دي او خودی پر شرمګاه کې شعب اربعه دي دا ټولې ترجمې د شارحینو د بخاري کړي د دې حدیث او ثم جهدها معنا هغې له تکلیف ورکي دا کنایه د علاج نه نو فقد وجب الغسل په د باندې غسل لازم دی تابعه د دې سړي تابعداري کړې ده تابعه تابعداري کړې ده د عمر د شعبنه او وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله حسن بصري خبر ورکړی په مثل د دې باندې قال ابو عبد الله واي امام بخاري هذا اجود او کدو دا خبره ډیره صحیح ده او ډیره کلکه خبره ده وانما بين الحديث الاخر لاختلافهم او ما خامخا انما بين الحديث دا حدیث منګه بیان کو دا د وجه د دې وجه نه ما ذکر قبل حدیثه لاختلافهم د وجه د اختلاف د صحابهونه چې په دې کې د صحابو اختلاف دی ادا دی چې آیا سړی د ښځې سره یو ځای شي او دس پې وانه وړي نو دی به لامبي او که نه به لامبي نو بعضې صحابه وایي چې نه به لامبي او بعضې صحابه وایي چې لامبي خو آخري فیصله دا ده چې والغسل احوط امام بخاری وایي غسل کول ډیر د احتیاط باندې بنا دي چې دا سړی وکړي او دا هغه حدیث دی
چې الماء من الماء یو حدیث دی په دې حدیثونو کې چې اوبو په سړي باندې راړول په ځان دا د اوبو نه لازمیږي د نه اوبه راوځي دا یو حدیث دی خو دا ابتدا د اسلام کې او دا بیا منسوخ شوی دی اوس دا خبره نه ده اوس دغه د ختانانو حدیث په ځای دی چې زلتک الختان الختان باس فقد وجب الغسل باب غسل ما يصيب من فرج المرأة امام بخاری باب دی انزل د آغا سوچ را اولگی سړی ته د شرمګار زنانه نه د شرمګار زنانه نه چې څه اوبه موبو په دې سړی باندې اولگی په خاون باندې نو دا به دې وینځي حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين المعلم قال يحيى وأخبرني أبو سلمة عن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان ده تپوس کر عثمان بن عفان رضي الله عنهنا فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته کله یو سړی خپل ښځې سره یو ځای شي فلم ينمي او اوبه پرې رانشي د باندې په څه وجه باندې اوبه رانلې او دی یو ځای شو باقاعده کوروالی یې وکړو وقال عثمان يتوضأ كما يتوضأ الإسرائيلي عثمان ابن عفان ویلي چې داسې اودس به وکړي څنګه چې د لمانځه لپاره اودس کوي لکه عثمان ابن عفان پر ويغسل ذکره دا خپل خاص اندام به وینځي او وقال عثمان سمعت من رسول الله صلی الله علیه وسلم عثمان فرمایل دا خبره مې د پیغمبر اسلام نه اورېدلې وه فسألت عن ذلك بیا دی وایي چې دا خو ما د حضرت عثمان ابن عفان نه تپوس وکړو بیا مې دا تپوس وکړو د علي ابن ابي طالب نه بیا مې د زبیر زوی د عوام نه وکړو بیا مې د طلحه زوی د عبید الله نه وکړو بیا مې د ابی ابن کعب نه وکړو فامروني بذلك ټول ماته دا حکم راکړه څه راته وویلې چې اودس به وکړي او غسل پې نشته دا هغه حال تاسو ته مې وویلې چې امام بخاري وایي چې دا حدیث ما دلته تر دې دپاره ذکر کړه چې دا مسله د صحابو منځ کې مختلفون پی ده خو احوته دا دی چې لامبي وه او هغه حدیث الماء من الماء چې دی منسوخ شوی دی او عام طور انصارو به په دې باندې عمل کوي روایتو کې راځي عایشه مونوي مو پیغمبر خواب هم دا کار کو داسې په دې طریقه باندې خو بهرحال دا خبرې بیا وروستو پاتې شوي دي ټولې دا اولۍ خبرې دي مخکنۍ خبرې دي دا فأمروه بذلك وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن زبير أخبره كأن أبو أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو أيوب أنصاري بم دا ویل مار پیغمبر خوان دا اوریدلی حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جامع الرجل المرأة کله چې سړی خپل ښځې سره یو ځای شي فلم ينزل په ده باندې اوبه رانشي قال یغسلو ما مس المرأة نو دی به ووینځي هغه چې ده ته رسېدلي د زنانه نه ثم يتوضأ بیا به اودس وکړي ويصلي او لمونځ کوي قال ابو عبدالله الغسل احوط وایي بخاري غسل ډېر بهتر دی وذلك الآخر انما بیناه لاختلافهم او دا حدیث ما ولی ذکر کړ دلته دا رستی خبره ما ولی ذکر کړه لما بیناه دی وجنه چې ما مخکې تاسو ته ویلي دي د وجه د اختلاف د صحابهونه او والماء انقعو اوبه چې کوم دینو دا پاکونکي دي دا سړی پاکوي چې په ځان باندې راواړی نو مطلب زما دا دی چې د امام بخاري مقصد دا دی چې دغه حدیث الماء من الماء منسوخ شوی دی دا په ابتدا د اسلام کې مسله وه چې ښځې سره به سړی یو ځای شو خو چې اوبه ورپې رانلي نو غسل پې نه و اسانه خبره وه بس اودس پې وکړو خبره بس خلاصه شوه
او دغه د عثمان ابن عفان، علي رضی الله تعالی عنہ، دا بل چې کومه دی دا ګڼ کسان یاد کړه، ابو ایوب انصاری یاد کړه او عروه زوی زبیر یاد کړه، دا ټول یاد کړه. خدا اختلاف دی صحابه پرې مینس کې، عام طور سره انصارو به دا کار کو، خدا مسله بیا پاتې شو د حدیث د خیطانینو د وجنه دا مسله پاتې شو. بس دی نه نو اودس نه لازم دی او نه فرض دی، بهتره خبره ده چې او کو نو ښه دی.